अस्सलाम वालेकुम कदरमनों कतुनको स्तूरी द पख्तूनख्वा सरा यौ ज़ल बिया तारिक वहीद स्तासो पे खिदमत के हाजिर दे कतुनको असे खो पगन शमेर तादाद के प मखसूस नशस्तरू बांधे जनाना इसम्बली ता रागली दी और राजी खो डेरे कमी पके दासी वी चे हगा प हकीकी तोगा बांधे द दे मैदान लोबगाड़ी वी हम प दासी दशमार यौ सो जनानाओं के यौ जनाना आशा बानोदा چې د پی ټی آی په مخصوص نشست باندې اسمبلی ته راغلی ده او یو سیاسي بیکګراوند او جدوجهد لري نو نن موږ د هغې میلمانه یو موږ به هغې سره ورځ تېرو نشست به کوو خبرې اترې به کوو د هغې په سیاست او جدوجهد باندې نو راځئ ما سره اوسئ जी قدرمنو د خیبر پختونخوا اسمبلی ممبره محترمه عایشه بانو زموږ سره ناصره السلام علیکم السلام علیکم جی ډیره مننه عایشه یو خو روژه ده بل د کووډ حالات دي او پای کې تاسو موږ له ټایم راکړو ډیره مننه ډیر شکریہ موسټ ویلکم عایشه بیبي خبرې خو ډیرې دي خو شروعات وکړو ستاسو د پس منظر نه دا راته ووایي چې تعلق هم کوم علاقې سره دی او تعلیم هم څومره کړی دی سیاست ته راتګ څنګه وشو زه چې بیسیکلی لکی مروت نه زما تعلق دی زما هسبند د بنو دی او زما خپل بیکګراوند خو زما فیملی فادر سایډ چې کومه فیملی ده زما پولیټیکل بیکګراوند دی خو فیملی مې بل پارټي نه ده او زه پی ټی آی نه یم نه اوس خو هغې هم پی ټی آی کې شو مطلب دا چې هغې تاسو ځان پسې راښکل که څنګه بالکل دا خان صاحب ته ما یو ځل دا خبره کړې وه نو خان صاحب ما ته ویل چې فکر مه کوه هغې به م انشاءالله ټول پی ټی آی ته به راځي نو بل زه ما پېښور یونیورسټي نه فیکلټي اف لا نه سبق ویلی دی زه لا یم لا ګریجویټ او ګاټ میرډ داسې ډېر ینګ ایج کې مې واده وشو خو واده نه پس مې خپل تعلیم پوره کړی دی بی اے مې کړی ده لا مې هم واده نه پس کړی دی بچو سره مې کړی دی او پولیټیکل کریئر چې کوم دی زما سټارټ داسې وشو چې 2008 and 9 ټایم پیریډ و چې کوم کې مونږ دلته زموږ هم دی یونیورسټي ټاون دلته اوسېدونکي خلک یو تاسو غالبا د ډسټرکټ ګورنمنټ نه انټری جی زه بالکل لوکل ګورنمنټ کې جی بالکل نو هغه مونږ به دلته 2008 کې به اکثر د ټاون ریلیټډ ایشوز لکه کله نالی خراب بند او کله دا خراب او ګندګي او لایټ نشته ده نو زمونږ یو وړوکې شانتې یو ګروپ اف فرینډس والا تاسو هغې کې هر عمر ولو مطلب مونږ نه 20 کاله 10 کاله مشرې ښځې هم پکې وي او مونږ نه وړې هم وي او زمونږ ایج ګروپ هم مطلب یو لایک مایندډ خلکو ګروپ و نه انسپریشن څه شو لکه اوس پر کتاو ته روایت نه موجود په فیملی کې ګوره یو خو کېدای شي چې مې بي هغه بلډ کې دا شی و ځکه چې جوډیشري سره او مطلب وکالت سره هم زما فیملی تعلق او بل سیاست سره او دواړه شیزونه ما وکړل او دواړه شیزونه چې کوم دي مطلب ما داسې ټف ګوره خو دې پاره زه وایم ځکه چې هر یو واده ښځې دپاره چې بچي شي سخرانم شي فیملی شي نو سبق ویل او کریئر پرسو کول ډېر ډیفیکلټ شي مطلب دا چې تاسو ته ماحول هم سپورټیو وو دا چې لکه د خپل فیملی بالکل والدین نه والدین طرف نه نو نه نو سپورټ چا د فیملی صرف زما هسبند نه دا تاسو خو د واده نه پس بیا پالیټکس سره وتی نو خو واده نه پس ما سبق هم واده نه پس کمپلیټ کړی دی خو زما صرف زما هسبند سپورټ کړی مطلب زما زه خو ټولو ته وایم چې زما هسبند چې دی هغه هی از مای هیرو مطلب دا چې دا هسبند ته پته ولګېده چې په عایشه کې داسې څه ګټس شته د پولیټیکل دغه هغې تاسو موټیویټ بالکل هغې زه وایم چې دا هم یو خدای طرف نه مطلب ما دپاره یو ډېر غټ بلیسنګ و ځکه چې تاسو ته پته ده زموږ معاشره او خاص طور باندې مطلب چې کوم زموږ روایات دي زموږ کوم کلچر دی کوم زموږ زه د لکي مروت تاسو ته پته د لکي مروت ډېر بیکورډ کنسیډر کیږي خو تاسو ته به دا هم حیراني به وي چې زموږ لکي مروت کې زیاتره جینکې ایجوکیټډ زیاتې دي ایجوکیشن جینکو کې بالکل ایز کمپیرډ ټو بالکل د سړو نه زیات ښځې زیاتې ایجوکیټډ خو بیا هم زما فیملی دپاره دا ایکسپټیبل نو هغه د 2008 and 9 چې دا ټایم پیریډ و چې کله زه مونږ ته دا ریئلایز شو او زه تاسو ته بلکې په آن کیمرا دې دپاره خپل فرینډز هم اپریشیټ کوم چې آسیه اسد
زما کولیګم دا اینڈ مونږ 2008 او 9 نه مونږ دا سټرګل یو زه روان کړو هغه ټایم کې دا هم وا او مطلب مونږ به دا یو وړو کې شان دي ګروپ نو هغه کې ډېر چې کم دي نو هغه لوکل باډیز تم بیا راغللې او بیا هغه نه پس بیا مونږ اوس دا مخکې هم خپل کار کنټینیو کړی دی تاسو انټری د لوکل ګورنمنت نشي و دا ټاون جی ټاون ممبر څنګه هغه خو باقاعده لکه دا کی په مخصوص نشز باندې تاسو راغلي وي ګوري چې هغه ټایم کې او هغه کلچر هغه چې الیکشن زموږ فرست ټایم او مونږ رښتیا خبره ده چې دومره نه پوهیدو چې به کدا مطلب کو الیکشن نو څنګه بکوبا ځکه چې یو خټولو کې اول غټ پرابلم دا چې زما فادر نه او زما مطلب پلار سایډ نه فیملی ما پټ کړو نو زما والد صاحب یو ځل ډېر کنفیوزډ ما ته ټلیفون کو چې کله هر څه هوت موت هر څه وشو الیکشنز هم ختم شونه ما ته وی ته جوړه شسته شوی ما پوي خو کا دې خبرې باندې نو هغه یو ډېر چیلنجینګ ټایم وو ځکه چې زموږ سوسایټي یا زموږ معاشره یا زموږ چې سره روایت دي نو هغه کې زموږ په شانتي کا ایجوکیټډ بیک ګراوند هم وي نو چیلنجز شته بالکل شته چیلنجز شته یوازې نه دا نه چې فیمیل ته سړو ته هم شته کار فیټ ترازی خو دا چې سړو په نسبت خزو ته زیات انوایرنمنت بالکل مطلب تھرو آؤٹ زما هسبند چې کوم دی ایون لا زما والد صاحب ډیر سخت اگینسټ و چې نه لا بنه کوي ځکه چې هغه ته داسې لګیدل چې یا میډیسن کول پکار دي او یا ډاکټري جو ډاکټر جوړل پکار دي ما باقي بل خو ډاکټر ده ماشاءالله نو هغه ته داسې لګیدل چې مطلب دا نالایکانو ولا کار لا کول بٹ لایک زب دا وایم چې الحمدلله زما فیملی اوس بالکل منی اپریشیټ کوي هم او دی ایکسپټ هم کړل چې نه دې کې سشتا او دا نه اشبي تاسو خو لکه داسې اندازه کیږي چې تاسو خپل شوق چې کوم دی ال ال بي وکړو نو وکالت پروفیشنل لایف ته راتګو بیا هسبند چې کوم دی موټیویټ کړی خپل تاسو شوق سو لکه بیا دا ساتي تور باندې سیاست تر علی کنه هسبند موټیویټ کړی خجی اوکې زه تاسو ته وایم ما کلم دا خیال نو چې زب سیاست راځم البته دا ضرورو چې ما شوق ډیرو چې زه خپل ایجوکیشن کمپلیټ کم زه ال ال ام وکم زه بهر لاړه شم بهر نه ال ال ام وکم بټ بچیو را سره بیا می هسبند هم دلته مطلب ماشاءالله هی از ا ډاکټر سیټل پریکټس ته نو پاسبل نه وای چې زه دې نه لاړه شم نو هغه کې دی چې پلس ما خپل هسبند ته هر وخت ویل چې زه ما دومره انرژي دا زه دومره انرژیټیک یم ما ته داسې لګي چې زما دومره زیات ما کې هغه شته دی خو زه پوهېږم نه چې زه کوم ډایرکشن ته رهنمایي پکار بالکل او ما به خپل هسبند ته هر وخت همدغه خبره کوله چې زه به خدای پاک دونه بیکار او یوزلیس نیم پیدا کړی چې زما دومره انرژیز دي او زما دومره پوتنشل شته دی چېرته خو به خدای پاک ما نه څه کار کول غواړي به دا نشي کېدلی چې زه خالي کور کې به زه ناسته یم یا بالکل هاوس وایف به یم یا څه یو بل دا و چې ما اکټیویزم سٹارٹ هم اغسته و اکټیویزم کې تاسو ته به کېدی شي یاد هم به وي زموږ په دې خبر کې داسې یو ګروپ هغه شوی و د فیمیلز والا چې ټاون سایډ ته بالکل دلته چې کوم کمرشل اکټیویټیز شروع شي بالکل صرف کمرشل نه جی دلته که تاسو دیږي په پارک کې کمرشل اکټیویټیز سٹارټ شوی ریسټورانټ کولاو شی او پاره کې مونږ کتلی چې صرف خزر وته وي ټول خزر ټاون وته وي اب زموږ ګروپ سیم ګروپ سیم زموږ چې کوم د فیمیل والا یو ګروپ نو هغه دیٹ واز اگین تاسو د باقاعده پالیټکس آغاز کوم زیاده دین او شو چې تاسو د موومنت شروع شو د اکټیویزم نه شروع شو اینڈ اوماغه جی ریئلایزیشن بار ایٹ ایوری وی کنه چې مونږه کم دفتر ته چې مونږه لاړلو مونږه आवाज چتولو نو مونږه ته به دا ریئلایزیشن کېدلو چې مطلب ټیک دا اکټیویسټ هم طاقت ډیر لري کتا دا چې څنګه دا خبره کړه په بیک گراوند باندې چې څه پلیټ فارم تاسو سره نوی نو بیا تاسو بالکل هغه شان आवाज نشي تاسو کولای بیا هغه اکټیویزم سره دلته مونږه دلته کمیونټي پارک او اے کې ریسټورانټ جوړ شوی او هغه خلاف لګیاو بیا دا تاسو ته یادی کې په دې ټاون کې به ډېر روډ بلاکس په ډېر زیاتو زه نمونه نه اخلم خو ډېر اورګنایزیشنز دلته روډ بلاکس هغه کړیو هغه اگینست هغه پروټیسټ ما کال کړیو داسې مونږه کافي شیزونه چې کم دي هغه باندې مونږه وکړل زموږ ډېر اچیومنټس دي دا نو ته اشبي بي چې باقاعده پالیټکس دا خو تاسو لګي مونږ انیشیل سټیج او چې تاسو ته پته ولګي چې 2014 کې بیا ما I was regional president پېښور ویمن وینګ پی ټی آی طرف نه هغه زما یو مطلب ډېر غټ لوی سټیپ و ځکه چې پېښور ریجن ډېر لوی ریجن و د کې سوابي مردان نوشهره
په خبر پخپلا 400 دا ټول په دې کې د 5 ډیسټریکټس دا راتلل نو د دې د 14 کې خو لګراو د پی ټی آی دغه مړاوي ډیر زیات بسر د کې پی کی ګورنمنت راغلی بالکل جی نو بالکل تاسو ته لکه څنګه چې تاسو چې باقاعده پالیټکس ته راتلی نو ټیک د هسبند طرف تاسو موټیویټ شوي سپورټ هغه کو پیرنټس هم څنګه والدین هم څنګه قایل کړه مطلب تاسو چې هغه ریزिस्टेंस کو چې به تاسو کې لګي مدر خو می چې تاسو ډیر اگر نه اوبویسلی ظاهر دا خو زما والد صاحب زما روریان چې کوم دي زما والد صاحب پوره یو کال ما سره خبره نه وکړي تحفظات سوداغي سوي هغه اکچولی ما تاسو ویل کړی چې زما خپل بیک ګراوند داسې دی چې سیاسي بیک ګراوند دی نو هغه ته داسې لګیدل چې سیاست چې کوم دی دا د خصو د پاره نه دی او دا مطلب د دې هغه انوایرنمنت چې کوم دی هغه داسې نه دی چې دی کې مطلب یو پښتون او جی یو پښتون پلار ته داسې یا معاشره کې دی ته داسې لګیدل چې مطلب دی کې ډیر زیات ایکسپوژر دی پرایویټ لایف تاسو ختم شي اني ټایم تاسو نه مطلب چې تاسو باندې اعتماد هم داسې نه وکنه چې کوم تاسو کوم نه اعتماد پوتنشل لګا پالیټکس ته پاره زما اعتماد نه زما اعتماد باندې زما پیرنټس کله هم کوېسچن نشي کولای پالیټکس حواله سره هغه باندې نشي کولای هغه باندې دې پر نشي کولای ځکه چې ګوري هر مور پلار ته ما په خیال کې د خپل اولاد پوتنشل پته وي ما پیرنټس ته هم مطلب زما مور پلار ته هم زما چې کله دغه اکټیویزم هم او نو که تاسو ته مطلب د دې اندازه به وي چې پروټیسټ کولو د پاره تاسو سړک دم راوځئ او ما ته اوس هم یادېږي زما والد صاحب فیډرل سیکرټري پاتې شوی دی او ما ته یادېږي چې هغې اسلام آباد نه ما ته په هغه ټایم کې اسلام آباد کې فیډرل سیکرټري و او په فرنٹ پیج باندې ډان نیوز باندې یا ون آف د لوک چې کوم ښه نیوز پیپرز دي په هغې باندې فرنٹ پیج باندې زما یو پکچر و چې ما لاس اوچت کړی دی زه سړک په مینس کې ولاړه یم نو زما والد صاحب ما ته کال وکړلو نو ما ته پته وه چې هغه پکچر راغلی او ما ته آیډیا وه چې اټس جسټ ا میټر اف ټایم نو کیدای شي چې یو مطلب غنټه 2 غنټې کې به یو کال راځي خو مطلب ډېر پریډکټیبل او ما ته پته ور زه منټلی پریپیرډ څنګه هینډل کو نو ما پاپا ته ډېر په خندا وویل چې او کنه بابا تاسو ته خو ما ویلي دي چې مونږ دا کو لګیو نو هغه زما د پیرنټس مین کنسرن چې کوم دو هغه داو چې د هغې ته دا لګېدل چې مطلب زمونږ لکه د بچو لایف چې کوم دی هغه به ډېر اوپن باغ شي مطلب پرایویسی خو تاسو پاتې نشي کنه یو ار انسربل پالیټکس تراشي بیا خو مطلب د پالیټکس تاسو چې چرته ناس پرایویټ لایف او دغه کوم ختم دی مطلب تاسو چرته کې نه ارسنه تاسو سوال کوي جواب کوي شنو الحمدلله هغه کې هم سیاره نشته ده خدا دې چې دې کې خلک تاسو څنګه کتلې دي تاسو په ټي وي باندې هم ګورئ چې کله د دوه پارټیز خپلو کې جګړه لګیا وي نو ایٹ ټایمز دی ډیر بلو د بیلټ کامنټس which is very unethical نو هر قسم خبره او هر قسم کامنٹ دی او کې مطلب هغه وی کنه چې ethics او د هغه ولا دایره نه بهر وځي تاسو کتلې دي په ټي وي باندې فرض کا ماحول انوایرنمنت سوټیبل وي نو بیا خو بهاره خزرات لې زه تاسو ته دا وایم چې هر ښځه بیا هم سیاست ته نشي راتللی ځکه چې ګورئ جی هر یو کس ښه ډاکټر نشي جوړېدلی هر یو کس ښه وکیل نشي جوړېدلی هر یو کس ښه انجینیر نشي جوړېدلی هر یو کس ښه سیاستدان دپاره یا یو لیډر دپاره دیر آر کوالټیز یو نیډ ټو هیو دیز کوالټیز هغه کوالټیز چې تاسو کې وي نو تاسو لیډ کولی شئ تاسو نور لیډرز جوړولی شئ تاسو کې ګاډ ګفټډ سیز دی دا لکه مطلب تاسو کریټ کېدلی نه شي ځکه چې تاسو مطلب وګورئ که نه چې زموږ په ایون سیاستدانو کې څه داسې دي چې هغه جدي پشتي سیاست کې را روان دي کتلي لیدلي دي څه نوي دي سب بای برث نیچرل دي تاسو انفرادیت دا لکه زما دا تاسو اوس ما ته علم نه مې کې دي تاسو خامخا په فیملی بیک ګراوند کې څوک پولیټیشن وغیرہ پاتې شوی دا څه خو دغه ما ته نه خبره وي تاسو پهله انټری تاسو د فیملی نه فیمیل والا نه زما سیاسي بیک او جی زما ماشاءالله زما نیکه خان حبیب الله خان فرست سینیټ چیرمن پاتې شوی دی جی پاکستان والا 2 ټینیورز هغه تیر کړیو زما تر چې کوم دی بیا سیاست کې ماشاءالله سېنیټر پاتې شوی ز ایم پی ای پاتې شوی دا مشتاق غنی صاحب دی او د دې ټول اکرم خان دورانی صاحب دی دا ټول د دې ډېر پخوانه دوستان پاتې شوي دي نو زه کله هم اسمبلي ته ځم د دې ټول زما دومره ریګارډ کوي زما تره د وجې نه نو مطلب زمونږ فیملی بیا خو ماحول موجود و ماحول فیمیل دپاره میل دپاره مطلب کې اکسپټنس نشته دا مطلب دا زما مطلب فیملی دپاره ډېره یو عجیبه خبره وه چې زمونږ د کلي کې به اوس هم ډېر یو عجیبه سچویشن وي چې کله کلي ته تلګ وي
نو زما د والد صاحب که زما خپله چې کوم پلارګنې ده لکه مروت ته نو زه ډېره کنفیوزډ اوسم ځکه چې هلته کلچر د شټل کاک بورکې اچولو به او موږ هم شټل کاک بورکې کې ګرځو چې کله زو راځو بټ ایز ا پولیټیشن نو دا خبره ده چې تاسو کله اوس ایز ان ایم پی چې کله زه زما نو مطلب شټل کاک بورکې کې به زه څنګه ریپرزینټ کوم تاسو راتګ نه پس بیا لکه تاسو فیملی کې کوم نور فیمیل دي زنانه دي نو هغوی هم موټیویټ شوي وي چې عایشه راله بس کافي نو څوک تاسو نه پس څوک راغلي دي نه جی زما اصل کې فادر سایډ نه خو دومره نه بټ یس دا دی چې څه زمونږ بعض داسې از آن اینڈ آف اورم مطلب زه ډېره خوشحالېږم چې ایټ لیسټ مونږ آیس بریکینګ وکړلو او بل ایم پی اے نه مخکې زه څنګه تاسو خبره وکړله زه بلدیاتو کې لوکل ګورنمنټ کې وم نو هغه ټایم کې هم یو ډېر مطلب دا هم یو ډېر غټ سټیپ و ما دپاره نه اصل کې ګڼل کېږي هم دا چې بلدیات چې کوم دي دا د پولیټیشن لپاره نرسري بالکل بالکل تاسو دا لکه ایڈوانټیج دی چې تاسو دا نرسري نه راته بالکل او زه ډېر پراوډلی خلکو ته وایم کنه مطلب زما والد صاحب ډېر اپسیټ و چې هغې ویل چې ته لا ګریجویټ یې تا لا کړې ده ښه پویه یې خو هوښیاره یې نو ته که جاب کول غواړې نو دیر آر thousands of other opportunities دومره ان جی اوز دي دومره ارګنایزیشنز دي په پټو سترګو به تا اخلي به نو که ته جاب کول غواړې نو ما چې نه زما کار زما مقصد جاب یا ګټه یا پیسې بله نه ده زه کمیونټي دپاره څه کول غواړم اند هغه ټایم و چې کله مونږ ته لږ شانته دا ریئلایزیشن وشو چې نه مونږ کې څه داسې هغه شته ده چې مونږ که کمیونټي انټریکشن باندې پوهیږو کمیونټي ایشوز باندې پوهیږو او دې لوکل ګورنمنټ مونږ ته دومره کانفیډنس راکړی دی زه به چې څومره هم زمونږ د ویورز دي سپیشلی جنکۍ یا داسې ماشومان چې کم زه سیاست ته به راتلل غواړي زه به مطلب آی ووډ هایلی ریکمینډ چې دی پکار دی چې لوکل ګورنمنټ نه راشي ځکه چې زما بالکل ډفرنٹ ایکسپوژر دی کم زمونږ داسې کولیګز دي چې کم ډایرکټ راغلي دي او چې کم بیا زمونږ داسې کولیګز دي چې کم لوکل ګورنمنټ نه راغلي دي زمونږ بالکل هغوی په دا کې انداز کې ریپرزنټیشن کې ډېر بالکل فرق دی مونږ ته ګراس روټ لیول ایشوز پته ده مونږ ته دا پته ده چې کمیونټي څنګه ایشوز وي څنګه به هایلایټ کوئ څه خبره به کوئ به تاسو بالکل هغه یو څنګه تاسو چې نرسري ده سو هغه یو ډفرنٹ مونږ ته یو ایج راکوي اوور د ادر کولیګز چې چا لوکل ګورنمنټ نه دي راغلي موږ بطور صحافي موږ هغه ګورو کنه چې کوم خلک د نرسرۍ نه تیر شي د پروسس نه تیر شي کوم ډایرکټ په چترۍ باندې راغلي نو د هغې په پریزنټیشن کې ډېر فرق وي عایشه بیبي خبرې به کوو خبرې ډېرې دي قدرمنو کتونکو اوس د یو وړې شان دمې وخت دی د دمې نه پس به بیا عایشه بیبي سره نورې خبرې کوو As a mother, بس generally تاسو به مطلب as any mother دی strictly د خپل ماشومان خیال ساتل غواړي چې غلط کارونه کې لاړ نشي یا چېرته غلط کارونه ونه کړي او مطلب تاسو که generally خیال کړي fathers لږ هغې مطلب دومره strict نه وي خو mothers دی زیاتر لکه strict شانتي چې مطلب to keep their child safe. जी कतूनको बया हर कले आयशा बानो सर नासु आयशा भी विदारत हुए चे संग तासो मख के सेगमेंट की हुई चे रास्ता सो नर्सरी ची गम दागा बलियाती सेटअप को बाकायदा यो गट बलियाती सेटअप को जरी यूनियन कौंसिल पसता दे इलाके पसता बानी यो गट फोरम सुबह असम्बली तरह तक मखसूस नशिस्त बानी तासो इंतखाब संग वशो आया تاسو مخ کې تاسو هغه لپاره پر لابینګ وکړو تاسو انتخاب وشو دا راځي ایکسپلین ګوري جی کله چې تاسو مونږ ته داسې لیکي چې سیاست کې چې کم دی کنه صرف اور صرف مطلب سیډي ضرورت تاسو ته پیښیږي یا سپورټ ټیک ده سپورټ نه بغیر لابینګ نه بغیر خو نه کیږي مطلب هر یو کس ته هم یو سپورټ ګروپ پکاري هر یو کس ته چې کم دی یو داسې هغه پکار وي چې کوم تاسو کار یا هغه آیډنټیفای کوي هم او ریکګنایز کوي هم او اپریشیټ کوي هم زه به په دې باندې ډېر په خوشحالي باندې به زه دا وایم چې زما چې کوم سټرګل و زما ځکه چې ایز ا کاونسلر ما دومره ایشوز باندې کار کړی او چې کوم ما به دې ټولو ته چیلنج کول ما به ورته ویل چې کوم ستاسو ایم پی ایس دې ټایم کې ناست دي فیمیل نو مې زه هغه چیلنج کوم چې هغې دې ما سره کمپیر وکړي او مقابله وکړي چې ما هم ځکه راغلی چې عموما داسې کېږي لکه دا تور لګي چې هر کوم مخصوص نشست باندې زنانه راځي نو هغه یا خو دغه پارټۍ د
مشران او کور والی یا دغه په سفارش باندې راځي تاسو الریډي یو سیاسي بیک گراوند په سوشل سایت باندې سوشل اکټیویټیز هم وکړه جی ما ځکه دا نه سپورټ نه بغیر خو جی نه کیږي کنه مطلب اخو obviously مطلب تاسو اوس ګوري اسلام آباد کې چې کم ناس دي نو هغه څه پته ده چې دلته په ټاون کې سو کاونسلر دا او سو کار کوي او سو نه کوي یا چا کړي دی یا چا نه دی کړي نو مطلب سو خو به وینا کوي تاسو کار هی یو ټایم نه پس چې کم دی په خپل تاسو آیډنټیټي جوړه شي زه مطلب ډیر خوشاله دم با چې کله به مونږ چې کله د لوکل ګورنمنت ته راللو نو ټولو به دا خبره کوله چې جی پی ټی آی ګورنمنت دې ځل چې کم په لوکل ګورنمنت کې چې څومره د پی ټی آی زنانه راغلي دي هغه د سړو نه زیات ایجوکیټډ دي نو ځکه چې دې کې ما تاسو څنګه مخکې خبره وکړله چې څه په دې کې ډسټرکټ ممبرز جوړ شو څه په کې چې کم د مونږ کاونسلر ممبرز جوړ شو او اوس الحمدلله مونږ په اسمبلیز کې ناست یو نو دې کې ډېرې داسې وي چې کم د لوکل ګورنمنت نه او مونږ به یو بل obviously یو بل سپورټ ګروپ هم شانته جوړ شو مطلب یو بل سپورټ کول هم شروع کړل نو دا چې تاسو خبره صحیح ده چې خامخا سپورټ نه بغیر نه کیږي تاسو چې کارم کوي نو تاسو کار مطلب ځکه دلته په خبر کې کار کوم نو خان څه تاسو پته ده چې په خبر کې سو کار کوي او څه نه کوي چا څه کار دی او څومره کړي دي څنګه ته چې کله لاړې مطلب غټ فورم او التم څنګه انوایرنمنت مختلف وو جی وسره پکې نیګه تا ورغزي سره ملاقات وشو تاسو څنګه به تور فیمیل التم څنګه ټیکل ک یا چې کوم بزنس کیږي سمله جی لازمي خبره چې تاسو به هغه شانتیا تیاری کړو یا نو چیرې دغه اسمبلی چې کوم فارمیټ ته رجسټریشن هغه بدل دی جی ای د پر عام څنګه ټیکل کړ خجی مونږه شروع کې زه د کاکس جنرال سیکرټري وم ویمن پارلیمنټري کاکس چې کوم دی دبليو پی سی شارټ چې ورته ویل کیږي دا زمونږ د یو مطلب بیونډ پولیټیکل لاینز دا تاسو یو ګروپ اف چې څومره هم پارلیمنټریانز یا پروینشل اسمبلی ممبرز دي خواتین چې سونه دي هغه اتوماتیکلی د دې ګروپ حصہ جوړ شي مونږه یو دا کار کړو چې مونږه چې څنګه په دې هغه کې راغلو اسمبلی ته رالو نو مونږه تقریبا فرست یو 6-7 months 8 months هر ارګنایزیشن ته هغه کړی چې مونږه ته کیپاسټي بلډینګ وکړو او تاسو یقین کوئ چې تاسو دا ریکارډ باندې دی چې زمونږ فیمیل د سړو نه اول په اسمبلی باندې غږ دا شروع کړی و او هغې وجه دا وه چې زمونږ د کاکس د پلیټ فارم نه دومره کپاسټي بلډینګ کړی و چې څومره زمونږ فیمیل هغه کا د اے ان پی نه دي که هغه جی یو آی نه دي که هغه کوم هم پارټي نه دي خو هغې مونږ اوس د تېر کال چې کوم رپورټ کتلی و د اسمبلی نه په هغې کې دا سو چې موسټلی چې زیاتر کوم زنانه وي نه خاموشه پاتې شوي ټول کال په هغې کې غالبا صرف ستاسو نام و یا دوه درې نور چې کوم فیمیل دغه د مختلف جماعتونو چې هغوی په لیجسلیشن کې حصه اخیستې وه عموما مونږ کتلی دي چې یاره ټولې ښځې خاموشه نه صرف تماشه کوي آیا داسې خو نه چې په اسمبلی کې هم هغه شان د کور ونې ماحول چې بس سړي به خبرې کوي او د هغې فیصله به وي نو بس خو جي دا خو ستاسو سړو وایي چې تھینکس ټو یو پیپل ښځې نه داسې خبره نه ده خیر دا خو ټوکه خبره وه دا دی چې اکچولي یو خو سپیکر صاحب چې کوم دی هغه همیشه اپوزیشن ډېر کمپلینټ کوي چې جی تاسو مونږ ته باري راکوئ که نه نو سپیکر صاحب ته کله کله مونږ کنې کله کله ګیله مو کوو چې سپیکر صاحب تاسو د اپوزیشن ته ډېره مواقع ورکوئ تاسو ټریجري بینچز ته دونه نه ورکوئ چې څونه تاسو د خبرو مواقع چې کومې دي هغه اپوزیشن ته ورکوئ او مونږ کله کله سپیکر صاحب سره په دې باندې خفګان هم وکړو خو سپیکر صاحب چې کوم دی هغې وایي چې جی زما ایز ا کسټوډین اف اسمبلی او ایز ا سپیکر نو سپیکر چې کوم دی هغه یو نیوټرل هغه وي عجیبه به څنګه تاسو خبره وکړه چې مطلب ویمن کاکس چې کوم داري پلیټ فارم په ترو باندې چې کوم د ښځې الریډي راکېږي خو بل طرف ته مونږ کتلي دي چې یاره که فرض کا لکه کوم عمران جومات که اپوزیشن ښځو ته هغه شان مواقع نه میلاوي د کوم مقصد دپاره چې دا ښځې اسمبلی ته په داسې غټ فورم ته راله شي چې دوی خپل اواز پورته کوي د ښځو نمایندګي به کوي هغه شان موږ نه دي کتلي ګورئ اسمبلی فلور باندې تاسو اله خبره کوئ چې کله تاسو ته پوهېږي تاسو ته لګي چې زمونږ په ډپارټمنټ یا منسټریز یا زمونږ هغه مخکې خبره باندې څه کار نه کېږي لګیا دی نو یو خو خبره دا ده چې بینګ فرام د ټریجري بینچز مونږ ته داسې څه کله ضرورت نه دی پېښ شوی چې مونږ که یو ایشو دی او مونږ هغه خپل کنسرن ډپارټمنټ ته یوسو او یا د هغې کنسرن چې کوم منسټر دی یا سیکرټري دی او هغه مونږ سره هغه خبره چې کوم دی یا هغې باندې څه کار ونه کي یا هیلپ ونه کي یا هغه سارټ آوټ نه کي
نو الا بیا ما په خیال کې اسمبلی فلور باندې راتلل او په اسمبلی فلور هغه خبره اوچتول چې کم دی فایده لري سونه پورې چې د لیجسلیشن خبره ده سونه پورې چې د پالیسیز او ریفارمز باندې خبره ده زه خو تاسو ته اون ریکارډ چیلنج کولی شم چې تاسو زموږ اسمبلی باندې وګورئ نو د ښځو پرفارمنس د سړو نه زیات دی کاغه د ټریجري دی او کاغه د اپوزیشن دی تاسو دا دعوه کوئ خو زما نه دی ګمان ځکه چې ما نه تاسو ریکارډ راوباسئ او تاسو هغه کې وګورئ چې زموږ د ټریجري بنچ سړو څومره خبرې کړې دي منسټرانو نه علاوه چې کوم پورټفولیو نشته دا خو صرف خبرې کړې دي کار هم کړی سره قانون سازي خو ګوري چې تاسو ته وایم چې تقریبا زموږ 10-11 سال نه ډومېسټک وایلنس بل پینډینګ و هغه پاس شو زموږ د ایچ آی وی لیجسلیشن ریډي دی زموږ د ریپروډکټیو هیلث کیر ول چې کوم لیجسلیشن دی هغه پاس شو زموږ اوس چایلډ میریج ریسټرینټ بل چې کوم دی په هغه باندې موږ ایډوکیسي باندې لګیایو اچھا بیا بل ګروس لاړ شو تاسو خو ویمن اکټیویسټ پاتې شوي وای دا کې د پی ټی آی تر راتک موټیویشن شو پی ټی آی ولې لکه مسلم لیگ نون ان پی پیپل پارټي نور جماعتونو هغه ولې پی ټی آی ولې جی څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل چې زما خپل فیملی خو تعلق بلې پارټي نور جماعتونو سره او جی ما د پاره دا ډېر غټ یو چیلنج او پی ټی آی ته راتلل خو زمونږ چې څه خبرې بچې خان صاحب بکولې او یا څه خان صاحب چې کومې خبرې کوي چې مطلب مونږه د کرپشن مطلب چې نبی په میرټ هر څه کیږي د خلکو د رائټس د خلکو د حقوق نو هغه بیسیکلی هغه چې بس څه خبرې بم کولې ازمږه انسپریشن و اشه بي اوس بلګ د سیاست نو د اسمبلی نه بلګ بار روزو تاسو چې کوم ذاتی ژوند دی دا راته وایي چې به طور ویمن اکټیویسټ تاسو بیا څنګه وایي چې مطلب د واده نه پس تاسو خپل ډیګري مکمل کړه دغه تم را دی بطور ایم پی اے مطلب ډېرې ذمہداریاں تاسو مختلف کمیټو هم حصہ دی نن هم دا اجلاس دی سمې تاسو باندې دی پارټیسپیشن دی کوېسچن دي نور سره ذمہداریاں په دې ټولو سرګرمو کې خپل فیملی لایف تاسو څنګه مینیج کوئ فیملی خو جی الحمدلله زما بچی ماشاءالله زما لوی بچی دي واړه نه دي نو مطلب هغه چې کم سټیج او کم یو ټایم او چې ماته به فیل کېدل چې یو دامه کو دل تر شاغي نو او جی نه مطلب سبق مبق چې کم ټایم وي چې تاسو ماشومان سره سبق ویلې شي یا هغه سره سبق مطلب خپل خزو هم یو سټیم نه یو ټایم وی کنه چې تاسو ماشومان کله د بو متم نه برشي نو بیا موږ نور نشو کولای ځکه چې هغه ماشوم به هغه شي نو هغه ماشاءالله ماشومان مې د هغه سټیج نه بهر دي ډېر انډیپندنٹ دي دواړه بچی مې ما دوه بچی دي یو مې لور ده یو مې زوی دی او دواړه ماشومان مې ماشاءالله داسې انډیپندنٹ دي چې هغه مطلب هغه ذمہداري مطلب اوس خپل مطلب بلکې انفیکټ زما چې روزي کله زه کور کې یم نو زه روزي ماته هغه کوم او چې کله زه کور کې نه یم نو زما ماشاءالله ماشومه چې کومه د زما لور چې ده نو هغه بیا مینیج کوي هر څه په خپل ګوري په خپل سنبالي ګوري چې افطاری پریپیر کول نو مطلب ډیفیکلټ دی ځکه چې بعضو کا داسې ټایمینګز وي چې مطلب زما فیملی ته ټایم ورکول هم وي غم خاده وي ودونه وي فیملی سره داسې ایونټس راشي خو بدم پکې راشي خو الته چې کوم دی زما بیا پولیټیکل ریسپانسبلیټیز هم وي نو الحمدلله زما فیملی ډیره د معاملې کې ما سره کوآپریټیو ده دا راته وایي تاسو چې لکه تاسو لور افطاری راګي تاسو په خپل کور کار کې حصہ اخلئ کنه زه ماشاءالله جی مخله کولای شي زما ماشاءالله کوکینګ کې زه پورا خپل فیملی او فرینډز کې دومره مطلب ایم نون فور مای کوکینګ او ماشاءالله زما والد صاحب بلکې با طویل سیاست پرې دا ریسټورانټ کولاو کا ریسټورانټ کولاو کا ځکه چې مطلب زه الحمدلله کوکینګ ډیر ښه کوم بس خاص ډش راته وایي سپیشلیټي زما سپیشلیټي ډیزرټس زما ډیر مشهور دي اچھا وی فرض کا عائشہ بانو دا پولیټیشن نه ایم پی نه دا بس وکیل به کنه بل لاین ته بدله یا به فیشن ډیزاینر او یا به چرته ریسټورانټ به کولاو کړیو وکالت تم نه کیدا وکالت داسې چې وکالت هم جدام یو ډیر ښه کوېسچن تاسو ما نه وکړلو زما والد صاحب ز ایل ایل بی کولو ته نه پرې خودم او هغه بالکل مطلب ډیر زیات اگینست چې نه مطلب وکالت بنا کوي نو بس ریزن پیدا و چې نه جی زموږ ټول په خبر پیژندلو د خپل پردي دي نو ته به های کورټ او ته به کورټ سبت زی او مطلب پرده خرابېږي او دا کیږي اوس په لګاوس نه اوس خیر هغه زموږ ما تاسو ول چې زموږ باسو کټ پیرنټس لګ خپل یو هغه وی بټ دا دي چې
زما خپل دا خواهش و چې که زه لا چېرته کریر پرسو کوه هم نو زه به LLM نه پس کوم. زما اوس هم په مایند کې LLM شته دی، بالکل شته دی. زبردست کله خیر پولیټکس ته خو ریټایرمنټ نه وي چې کله کوئی چیرې زه دې نه ریټایر شم فارغ شم. ډیپینډ کوي چې یو نیور نو وایي چې کله انسان چېرته څه اراده یا فیصله یا سوچ وکړي نو څه نه څه انسان به چېرته مستقل لارې راوځي. نه پولیټکس نه ډسهارډ کېدی. ګورې پولیټکس کې خودي ما په خیال کې دا خو وایي که نه چې سټپ بای سټپ تاسو ته ډے ټو ډے لیوینګ کې بم ډساپوینټمنټس پکې کله به یو شی کېږي کله به یو شی نه کېږي. مطلب بعض اوقات بعض شیزونه مونږ پرسو کوو نو مونږ ته داسې لګي چې بس بالکل مونږ په ایج باندې راورسېدلو دا نن به دا شی وشي، خو هغې کې څه داسې څه کمپلیکیشن څه لیګالیټیز داسې څه لیګل هغه پکې داسې راوځي چې هغه شی ونه شي. ویمن ریلیټډ چې څومره هم ایشوز دي هغې کې ډېر هرډلز دي. خلک ډېر سینسیټیو وي په هغه معامله کې. ډېر مطلب ما دا کتلی دی چې تاسو چې کوم د پارټۍ اراکین دي هغې هم هغه ټایم کې مړاوي کېږي. بالکل ځکه چې څنګه چې ډومېسټک وایلنس موږ اورې ډومېسټک وایلنس دا بل چې راکو پای کې لکه هم حکومتي چې کوم خلکو د هغې پکې غټ رکاوټ وجره ده. هغه ایکچولي ما په خیال کې دې کې څه وجه دا هم ده چې زمونږ د کلچر او زمونږ د صوبې د ډاینامیکس داسې دي چې خلک زمونږ اسمبلی کې چې څنګه د ښځو ریلیټډ څه ایشو راشي एकदम ټولو غوږونه ودرېږي چې پته نشته ده چې کم مونږ باندې دا یو مطلب کم مخلوق دی چې د هغې څه ایشوز باندې خبره شروع شوله. نو پرو ویمن لاز چې کوم دي هغې کې هم مونږ ته ډېر چیلنجز په اسمبلی فلور باندې دې لپاره هم راځي ځکه چې زمونږ همدغه MPs هم د دې معاشرې حصه ده صحیح خبره. نو زمونږ دپاره ډبل چیلنجز وي. صحیح خبره. یو خپل اول بالکل چې مونږ اول ایډوکسي کوو نو زمونږ د ټریجري بینچز هغې هم چې کوم زمونږ بل میل کاونټر پارټس دي د هغې هم مونږ سینسټایز کوو. عایشه بانو دا راته ووایي چې لکه تاسو کله پولیټیکل کیریر آغاز وکړو د بلدیات نه دومره وخت تېر شو. څومره وخت تېر شو؟ غالبا 2009 نه تاسو کاونټ 11-12 سال تېر شو. چېرې ستاسو په ذهن کې راغلي دي چې یاره که فرض که پالیټکس ته نه وي راغلی بل لاین ته بعضې څیزونه وي که نه چې یاره دې لاین ته رالم که فرض که بل خوا تللی یم نو ښه به وه. چېرې په ذهن کې داسې سوچ راغلی؟ اوکې I'll be very honest. honestly زما سیاست ته چې څوک هم راځي څه نه څه ایجنډا باندې راځي. څوک راځي چې زه مثلا پاور دپاره، څوک راځي چې جی فیملی لیګسي ده هغه دې وانټ ټو کنټینیو دیټ لیګسي که خوښ دی او که نه دی خوښ خو ځکه چې پلار نکانو کړی دی نو بس هغه کنټینیو کول غواړي. د هر چا یو خپله ایجنډا ده. زما یو ایجنډا وه چې زما یو څو شیزونه و ټارګېټس وو چې کوم زما په مایند کې وو چې زه به دا اچیو کول غواړم. زما یو څو ټارګېټس دي نو آی ډونټ تھنک چې زما په مایند کې داسې یو ځل هم داسې کله خیال نه دی راغلی. بالکل الحمدلله کافي شیزونه باندې که ټولو کې زیات چې کوم دی زما د چایلډ رایټس باندې دا زما ایریا اف انټرسټ ده. د چایلډ رایټس باندې ایز ا کاونسلر هم موږ په دې باندې کافي کار کړی دی. موږ سټریټ چلډرن سره ډېر کار کوو لګیا یو. موږ سټریټ چلډرن دپاره بلکې انفیکټ ایز ا کاونسلر زما چې کوم زما سره هغه ټایم کې زموږ زما جنرل سیکرټري وه هغې آیډیا وه خو موږ یو سټریټ چلډرن دپاره یو سکول مطلب اټس ناٹ ا کنونشنل سکول انکنونشنل سانته یو سکول دی. اټس ا نان فارمل ایجوکیشن دی. ایکسلریټډ کورسز پې موږ کوو. هغه اوس هم شته دی. موږ زه جوینټ سیکرټري یم. نو زموږ یو څو هغه په مایند کې چې بھئی دا شیزونه دي چې کوم موږ به مخکې پوش کول غواړو یا پرسو کول غواړو به. اینډ اونیسټلی ما ته یو ځل هم داسې چېرته په نه دی فیل شوی چې که زه سیاست کې نه وم ځکه چې زما ایجنډا نه دا ده چې زه الحمدلله نه ما ته د پاور ضرورت شته دی نه الحمدلله ما ته د پروټوکال ضرورت شته دی نه زما هغه هنګر شته دی چې زما سره د یو خاص څه پوزیشن وي. عایشه بیبي د بریک وخت دی. قدرمنو عایشه بیبي څه خبر روانې دي او د دمې نه پس به بیا د عایشه بانو د شخصیت چې کوم نور اړخونه دي په هغې باندې به ګپ شپ لګو. نو اوس اخلو یو وړه شان دمه. जी बिल्कुल रिलैक्स है माशाल्लाह दस किस्म इस किस्म खबर और कि निश्ता अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एक्टिव था और लगे बिल्कुल मा दोदरे सलूर दिन के कारों को और अलता मामा दी प्रेशर रात लो उस फिलहाल चिकम दिन मा न्यू दी सर स्टार्टिंग कर दे जॉब मामा दी प्रेशर निश्ता अल्हम्दुलिल्लाह. जी कतुनको بیا هر کله عایشه بانو سره ناسو. عایشه بیبي دا راته ووایي چې سټارټ کې موږ خبره وکړه چې یاره لکه څنګه تاسو وایي چې یاره د فیملي طرفه لږ مزاحمت و چې کله تاسو راتلئ پالیټکس ته. دا راته ووایي چې را دومره وخت تېر شو 11 سال تېر شو
په دې کې به طور ښځه تاسو کله ګڼلي دي چېرې داسې رکاوټ راغلی چېرې تاسو ښځه یې نو ځکه تاسو هلته مسلې دا کېږي که موږ د سیاسي سفر نه واخلو په اسمبلی کې وایو په طور ښځه تاسو Daily. هارډ راغلي ډیلی بیسس باندې څنګه نو ګورې یو خو که تاسو سٹارټ نه شروع شئ لکه فار ایگزامپل اول فیملی ایکسپټنس ٹھیک ده که دا زما رو نو کېدای شي چې زما پلار او مور به دوی به دومره خوشحاله وو چې ځکه زموږ زوی سیاست ته رالو بل بیا ایز ا کاونسلر اگین بیکاز فیمیل وو مونږه نو فیمیل د پاره یو د ریزرو سیټ باندې چې راتللو په دې لوکل ګورنمنت کې دا هم یو سټیګما شانتې وه ځکه چې تاسو ته په بار بار دا پیغور میلاوېدلو چې جی تاسو الیکټډ نه یې تاسو الیکشن نه دی کړی بیا چې کله زمونږ اوبویسلی کله 2018 جنرل الیکشن راغل نو په هغې کې هم ما جنرل الیکشن دپاره ټکټ دپاره اپلای کړی وه ما احتباد چې کوم حلقه ده هغې دپاره ما هغه کړې وه ځکه چې ما ته داسې لګېدله چې دا دلته زموږ پی آر هم شته دی جان پہچان هم شته دی پلس سیټلډ ایریا ده سټارټ دپاره کېدای شي چې ما دپاره به لږ اسانه به وي چې زه سیټلډ ایریا نه سټارټ والم هغه مو بټ اگین مطلب کېدای شي چې ایز ا فیمیل چې فیمیل وم نو زمونږ هغه یو د الیکشن کمیشن یو رول و چې 5% به دوی خپل فیمیلز ته هر یو پارټي به ټکټ ورکوي کېدای شي چې که دا رول نه وي نو کېدای شي دوی به نه ورکوي شبیبي لکه ټیک د هارډلز مشکلات خو زموږ د سوسایټي څنګه تاسو خبره وکړه خو چینجز هم راځي خلک ایکسپټ کوي هم لکه که تاسو د مازی خبر وکړئ نو په نن 10 کاله مخکې به خلکو د ښځو تعلیم هم بد ګڼو بالکل دې کې هم هیسیټیټ اوس که تاسو ګورئ یو دیاړي مار قسم دی نو هغه پرایورټي دی چې زه په خپل کور باندې سبق وایم دا شان څنګه داسې وي چې کله په مخصوص نشستونو باندې زنانه راغلي نو خلکو وایي چې دا خو مخصوص دي خو الیکشن نه دی کړی د دې اوس حیثیت نشته اوس رو هغه خلک په لیجسلیشن کې چینج کوي خو ګورئ چې څومره پورې تاسو یو فیمیل په مین سټریم کې نه راولوئ څومره پورې تاسو یو فیمیل چې کومه ده هغه تاسو مطلب یو مین لکه څنګه کنټیسټ کوي نه الیکشن او یو پراپر طریقې باندې په الیکشن په تھرو باندې را نشي نو څنګه تاسو دا ویلی شئ چې جی مونږه ایکول اپورچونیټیز تاسو ور نه کوئ نو تر هغه پورې خو ما په خیال کې لږه شانتې ګرانه شي لکه تاسو که زمونږ وګورئ نو زمونږ ایون په سیاست کې هم که تاسو وګورئ نو ما ته داسې لګي چې ډېر داسې فیمیل دي چې کم انډر یوټیلایز دي شبیبي د سوشل ورک او د پولیټکس نه علاوه تاسو د شخصیت چې کوم نور اړخونه دي هغې طرف ته به راشو موږ اورېدی چې تاسو ډېر ښه فیشن ډیزاینر هم یې دا رښتیا ده مطلب چې د پروفیشنلی خو مې نه دی کړی خو ټوله خواري به مې ځان باندې کړې مطلب فرینډز او فیملی ریلیټیوز هغې دپاره به مې مارکیټ کړی نه دا هنر چېرې زه پینټینګ کوم آی لو پینټینګ او جی بالکل زه که چېرته اوس خو نه فارغېږم خو که مخکې به دا و چې مخکې به مې آن اینډ آف ما پینټینګز زه کله نه کله پینټینګ هم کوم whenever I get time. شبیبي په دا کې ستاسو لازمي خبردار انسان یو ذاتي لایف هم مصروفیات مشاغل وي جی د پالیټکس نه د کوکینګ نه او د فیشن ډیزاین نه دې نه علاوه تاسو مصروفیات څه وي چې وخت سره ملاوي شي څه کوئی بک ریډینګ ډرامې ګورئ موویز ګورئ څه اکټیویټیز تاسو برا پورې خان دی بم کې دی شي ما ته خو په خوب کې هم کار ښکاري ما ته زه بالکل لکه زما مایند 24 غنټې چې کم دی مطلب اوس خو خیر د نن سبا لږ روجې موجې دي نو لږ روټین یې سلایټلی ډفرنٹ لکه هغسې روټین نه دی چې څنګه نارملی وي بټ زما روټین کافي هیکټیک وي نارمل ډیز کې زه مطلب ډیلی بیسس باندې ځان دپاره کله وخت ورکوئ ځان دپاره آنیسټلی مطلب زما ښه زما یو دوه هغه دي چې زه کله کله مطلب زه ډرایوینګ خپله ډېر انجوی کوم بل نارمل روټین ډیز کې زه آی ووډ پریفر چې که ما ته چېرته ټایم میلاویږي نو زه خپل واک یا خپل ایکسرسایز یا چې څه زما فزیکل ایکټیویټي زه پریفر کوم ټایمینګز باندې موسم باندې ډیپینډ کوي نو هغه کوم اینډ چېرته راته ټایم میلاویږي زه مطلب دا ټرو هارر موویز یا داسې څه سیزنز یا داسې هغه وي چې پروګرام وي چې کوم مطلب هارر سټوریز وي ټرو سټوریز وي نو هغه زه ډېر انجوی کوم او بل سیکنډ هغه باندې بیا زه د مرډر انویسټیګیشنز هغه چې مطلب هغې کې څنګه فورنزیک لیبس کې څنګه دي هغه کوي او نو اکثر زه
اوس دومره ایکسپرټ شوم چې کله یو پروګرام سٹارټ شي نو مطلب زه اول نه سنس کول سٹارټ کوم ایگزیکټلی زبردست نو دا دې چې ماته هغه بس شارټ مووی یو غنټه نیمه کې چېرته ټایم ملاو شي هغه وکړم بیا زما پیټس دي یو زما سپی دی هغه زموږ سره ډېر پخوانی دی مطلب هغه سره زه لږ ډېر موږ چې راتلو زما استقبال یې وکړو نو ماته د کوم وی هغه ډرایور راته وی چې را تنګول لګي صرف به بوی کی بیا به نزي یریږي ته نو هی از ا ګډ ډاګ او یو زما توتی دی موږ سره یو پیرټ دی او چې ورکه هغه دی بس دا دی چې زما سپیر ټایم باندې بچو سره کوشش زما وی چې بچو سره لګ ټایم یا هسبند سره لګ ټایم زیات تیر کم زمونږ فرینډز دي زه ټریول ډیر کوم عائشہ بیبي کله چې څنګه چې پر مختلف شوبو کې تاسو ته به تور فیمیل لګا مطلب خلک په بده دي چې را خزه دا خبره کې دا شان چې خزه ډرایوینګ کوي جی هغه رویم ایکسپیرینس کړی چې خلک څنګه زه تقریبا 25 سال ډرایوینګ کوم لګیا ما نو اوس خو ډیر چینجز راغل اوس خو خلکو هغه یو فیمیل ډرایور چې دا کنه هغه ایکسپټم کړله او منله مخکې خو مطلب نیم ټرافیک به ودرېدو چې دا یو ښځه ډرایوینګ کولو چې بھئی دا ښځه چېرته نه راغله ما څنګه تاسو خبرو کې چې چینجز راځي کنه نور خلک نه ایکسپټ کوي ډېر ایلیانز وته ښکار کېره داسې بالکل بیا رو الحمدلله چینجز شته دي بالکل شته دي اوس خو ډېرې فیمیلز چې تاسو ته به ملاو شي چې کوم ډرایوینګ هم کوي لګیا دي او هغه هم کوي لګیا دي بټ زما مطلب فری ټایم کې چې کوم دی نو زه آی لایک ټراولینګ زه ډېر انجوای کوم مطلب دا زما کنسیډر کوي داسې چې مطلب نور د اسم د کاله مالې داسې شوقینه نه یم خو ټراولینګ ډېر شوقینه یم نو زه هسبند سره او فیملی او بچو سره ټراول غلط وي عائشہ بیبي چې د عمران خان نه علاوه جی چې کوم د خوخه پولیټیشن دی په پاکستان کې څوک I think بېنظیر چې دا هغې being a female زه ډېر ریګارډ کوم ځکه چې ډېره strong personality وه she's a good inspiration زموږ ټولو زنانو دپاره ټولو ښځو دپاره خاص طور باندې پاکستاني ښځو دپاره ځکه چې زه چې کله مطلب تاسو ګورئ نو د هغې خپل ځان څنګه ګروم کړلو سیاست ته راتلو نه مخکې او سیاست ته راتلو نه پس او هغې خپل څنګه یو شارټ ټایم کې څنګه خپل یو ځان پوزیشن جوړ کړی و the way she used to carry herself خپل ځان به څنګه ریپرزینټ کولو نو آی تھنک ایز ا فیمیل مطلب چې دی کنه ډېره سټرانګ پرسنالټي وه ډېره ښایسته پرسنالټي وه اینډ داسې بیګم نسیم ولی وه هغه هم ډېره سټرانګ پرسنالټي ډېره خپل پښتونوالي او خپل هغه پوره یو خپل چې څه زموږ د علاقې ډاینامیکس دي روایات دي هغې په بالکل هغې لحاظ او هغې هر څه هغې کړی دی او مطلب خپل پولیټیکل کریئر یې ساتلی دی مینټین ساتلی دی نو ما په خیال کې چې څومره فیمیل پالیټیشنز دي زه هغه ما دپاره یو ډېر لوی انسپریشن براډ مایندډ دغه مظاهره وکړه ځکه چې اکثر موږ دی پی ټی آی ولا پی ټی آی نه علاوه بل لیډر نه مني چې عمران خان دی داسې خبره بالکل مطلب ایز ا فیمیل ګورئ د سیاست پولیټیکل ډفرنسز هغه اوپینین ډفرنسز هغه بله خبره وي بټ مونږ به دا منو چې لکه ایز ا پرسنالټي د دې ډېره سټرانګ پرسنالټي باندې امیجن زمونږ د پاکستان مطلب واحده فیمیل به چې کومه پرایم منسټر پاتې شوې نو آی تھنک مطلب څه خو پکې وو صحیح د عائشہ بیبي منزل موږ ته لکه صرف اسمبلی نه ښکاري فیوچر څه ګڼئ څه دی روان دی ډیسټینیشن څه دی ډیسټینیشن خو زما که خواهش به وي زما نه که تاسو تپوس کوئ نو زما خو به خواهش به وي چې زه په سیاست کې دی یم at least for now مطلب موټیو کوم دا چې راځي څه کنټریبیوټ کوم بالکل obviously لکه ګورئ الحمدلله زما ما تاسو څنګه مخکې وویل چې هر یو کس یو ډفرنٹ ایجنډا باندې راځي سیاست ته زما ته داسې هیڅ قسم داسې هغه نشته دا مطلب پاور هنګر پوزیشن هنګر داسې نشته دا الحمدلله زما خپل مطلب زه ډېره همبل بای نیچر زه ډېره همبل یم بای نیچر زما ډېر ساده انسان یم زه نو مطلب ما ته دا شیزونه نه فیسینیټ کوي بټ یس زه به دا ضرور غواړم چې ما ته د خدای بل ځل هم موقع راکړي چې زه کم شیزونه ما ټارګټس روان کړي دي زه د دې نه زیات وکړم ځکه چې ګورئ دا فرسټ زموږ ټینیور و کیدای شي چې زما پرفارمنس ما ته لګي چې دې نه هم نوره هم ښه کېدلی شي بل ځل باندې انشاءالله ګرومینګ وشي لرنینګ وشي تاسو ته خپل لکه چې دلته خو شروع یو کال نیم خو تاسو ته صرف د دې انډرسټینډینګ باندې تیر شي کپاسټي بلډینګ باندې تیر شي چې تاسو په کم یو شي باندې خبره کولی شو کم باندې نشئ کولی بټ آی فیل دیٹ انشاءالله که الله موقع راکړه عائشہ بانو چې کوم د مستقبل کې په نشه سم لګي راسته
آمین خدای دې کی خدای زما امین وکم او زما د خیره ضرورت ته د خیره چې کم زینا الله تعالی کم زی کې زمونږه چا پروینشل وی او ک نېشنل وی چې کم زی کې الله تعالی زمونږه د لاسه د کم حلقې او د کم علاقې خدمت لیکلي وی آی تھنک دیٹ از مور امپورټنٹ متحرک خزو د ټیلنټډ خزو ضرورت ته خو بیر خبره چې انوایرنمنت ټیک نه دی خو نه الحمدلله زه تاسو ته خبرو کوم انوایرنمنت باندې زما تقریبا 2000 تاسو ویل چې لګه زه پی ټی آی کې 14-15 نه زه اکټیولی یم تاسو یقین کوئ زمونږ ته چې څومره اسمبلی ممبر زمونږ میل کولیګز مونږ ته څومره عزت راکړی دي څومره زمونږ ریګارډ کوي څومره مونږ ته عزت ملاو شوی دی مطلب زه الله پاک ته زویم چې داسې لري ټول مونږ ته ډېر ریسپیکټ او ډېر عزت راته راکړی دی که زمونږ مشران دي که زمونږ کشران دي که زمونږ کولیګز دي که زمونږ پارټي پخواني لیډرشپ دی مونږ ته ډېر عزت راکړی دی اچھا بیبي اخر ته به راځو پروګرام راغونډو وخت کم دی آخري اراده دا ووایي چې را چونکې تاسو په د ښځو نمایندګي هم کوئ خپله د دې ذات سره تعلق لرئ څه پیغام ورکول غواړئ چې کومې زنانه دي زموږ د سیمې خاص کر د پښتنو د سیمې چې کومې زنانه دي هغې دپاره څه پکار دي د حکومتي توګه باندې تاسو په خپل حکومت کې تاسو په خپل اواز هم اوچتولی شئ خو تاسو څه پیغام ورکول غواړئ زنانو ته د خیبر پښتونخوا چې کومې زنانه دي زه به چې کمې داسې دي چې کمې مشرې دي لکه بال بچهدارې دي او هغه دي زه به هغې ته دا وایم چې پلیز تاسو خپل ماشومانو باندې جنکو باندې خاص طور باندې د هغې تعلیم باندې ډېر توجه ورکړئ ځکه چې یو تعلیم یافته ماشومه یا جنۍ یا یو مور چې کومه ده د هغې افیکټس په دې معاشرې کې د لهرونو په حساب وي لکه ریپل افیکټ دي د دې والا نو دا ایجوکیشن صرف دا نه دی چې یو تعلیم یافته لور یا یو تعلیم یافته مور چې کومه ده هغه صرف د خپل کور دپاره بینیفټ به نه وي هغه به پوره معاشرې دپاره هغه ټول نسلونو دپاره ویل کېږي که نه چې د سړي تعلیم چې کوم دی هغه انفرادي او د ښځې تعلیم دا د ټول فیملی سوسایټي کې جنرل ایټ پبلک مطلب جنرل پبلک چې کوم دی ایټ لارج دې کې ریپلز افیکټ چې کوم دی که نه هغه راځي نو زه به دا یو ریکویسټ په کومه زه به دا چې څومره زما ویورز تاسو والا دا ګوري لګیا دي پروګرام چې که نن په اسمبلی په غاړه ناست یو اسمبلی کې نن مونږ ناست یو مونږ د دې دپاره لیجسلیشن یا د دې د حقوق دپاره خبره کوو لګیا یو نو ما په خیال کې دی به هم غواړي چې زمونږ لوڼه او زمونږ خویندې داسې هم راشي او کم از کم زمونږ چې کوم یو دا شی روان شوی دی چې زنانو په اسمبلی کې ریپرزنټیشن او مونږ به چې ایکول اپورچونیټیز که چې مونږ خبره کوو نو ما په خیال کې دا د مور په لاس کې هم دی که مور ډېر هم کمزوري شي زه بیا هم وایم چې مور بیا هم که لږ ایفورټ وکړي نو خپل بچو باندې او جنکو باندې تعلیم کولی شي نو لږ یو دا ریکویسټ به وي یو نصیحت به هم وي ایز ا لور ایز ا خور اینډ ایز ا ډاټر زه به دا ریکویسټ به کوم چې خپلې جنکو باندې لوڼو باندې خاص طور باندې سبق وایي جابس کول نه کول هغې خپل چوایس دی خو دا دی چې ایجوکیشن ما په خیال کې ډېر زیات ضروري دی ډېره مننه عایشه بانو یو خو روژه وه بل کووډ دی او بل ستاسو اسمبلي اجلاس هم دی تاسو موږ نه وخت راکړو ډېره مننه ډېره شکریه ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو باندې قدرمنو کتونکو عایشه بانو تاسو واورېدله دا یقینا چې د خیبر پښتونخوا چې کومې زنانه دي د هغې دپاره یو مثال دی یو انسپریشن سټوري ده او که فرق زنانه غواړي څنګه چې دوی خبره وکړه چې تعلیم باندې توجه پکار ده که زنانه تعلیم یافته شي نو هغه نه صرف د خپل ځان دپاره خپل خاندان دپاره بلکې د ټولې معاشرې دپاره هغه فایدهمند ګرځېدی شي تر دې دمه پورې دومره بلې هفتې له به بیا انشاءالله ستوري د پښتونخوا کې تاسو سره ملاقات کیږي د الله په امان